دنیا او د دې دنیا کې چې څه دي هغه بیا ورسره هم ورکوي خو الله جل شانه به د دوی نه دا قبول نه کړي د دې وجې نه دغه دوه خبرې ذکر کوي نو اولنۍ خبره د چا شوه دا له بشارت شو مؤمنانو ته چې کم خلک خبره ومني نو الله جل شانه به دوی له ښایسته حال به د دوی یعنې الله به له جنت ورکړي او دویم خلق والذین هکذا لم یستجیبوا له څوک چې خبره نه مني د رب خپل لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله کچری شي د دوی دپاره هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ومثله معه او دومره قدر ورسره شي لافتدوا به خامخا به جرمانه کې به ورکړي هغه لره اولئک لهم سوء الحساب دغه کسان دوی لره بد حساب دی دوی له سره په قیامت کې بیا د دوی نه دا جرمانه دا هیڅ نه قبلیږي که بیا دنیا او د دې مافیها څومره څیزونه دي هغه الله ته ورکوي په بدیه کې چې موږ د نجات او خلاصې راکړه نو الله له نجات بیا نه ورکوي ومأواهم النار او زید ورتلو د دوی جهنم دی وبئس المهاد او ناکار زی دی تیار کړی شوی ناکار زی دی دا تیار کړی شوی دی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق منګه به تفسیر د صورت په خلاصه کې ویلو چې دا صورت دی چې په دې کې د دوه ډلو ذکر کیږي نو یو اهل حق او بل اهل باطل نو مخکې د دوه ډلو ذکر وکړو چې یو هغه خلک ول چې هغوی خبره منله او بل هغه خلک ول چې هغوی خبره نه منله نو اوس بیا دوه خلک ذکر کوي یو هغه خلک دي چې هغوی خبره مني او بل هغه خلک دي چې هغوی خبره نه مني او دا رکوع خلاصه دا ده چې په دې کې به لس صفات ذکر کې د مؤمنانو او بیا به درې صفات د منکرینو هغه ذکر کې افمن یعلم انما انزل الیک من ربک او تفسیر قرطبی ذکر کړی دی یو حمزه رضی الله تعالی عنہ او بل ابو جهل حمزه رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نو راوړې د تله وخکارلا او ابو جهل الته موجودو د راغه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکي نازیبا الفاظ استعمال کړل دا خدا مقصد چې چا ته پته نه لګیدلی حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه کار لته یو بین زراله هغه د لار کې ودریدا چې کله حمزه رضی الله تعالی عنہ راغه نو دته وی چې ستاد ترته دسی نازیبا الفاظ استعمال کړل ابو جهل وی خاد د سره د خپل لینداو دا پلاس کول او راغه چې کله ابو جهل تر ورسېدو نو ابو جهل دا لیندرا خوشی کړه د تندې دی وو نو هغه ورته وی ای زما د عقیدې ملګری ته خو زما د عقیدې ملګری پکار دې چې تا زما مرسته کړې نه کې د خپل عرب نستری وکړه هغه ورته وی زما عقیده ستا عقیده یو خو نن زما او ستا عقیده جدا ده زبا خپل عرب باندې ایمان راوړم او کلمې وی او ایمانی راوړو نو دلته دا خبره ذکر کړي چې کم خلق قرآن هغه زده کوي قرآن راخلی قرآن د وقت دی دا خلق سره دا پشان د هغه کتون کړي او کم خلق چې قرآن ته وخت نور کوي قرآن ته نه کیږي او دوی قرآن ناوري دا خلق بشان دا غړندو دي لکه بشان د ابو جهل افمن یعلم نو دا خبره به چا ذکر کړل تفسیر قرطبی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق نو آیا نو څوک چې یقین لري چې هغه ساج انزل الیک من ربک چې نازل کړی شوی تا دا د طرف دربنا الحق دا حق دی کمن هو اعمى پشان دا هغه چا چې هغه ډونوي د حقانیت دا غینا یعنی یو هغه سره هغه لیدون کړي بل هغه لون دی چې کم خلق هغوی قرآن ته نلاس کوي نراخلی وخت نور کې دا بشان دا غسری دا وړاندې دي بلکې داغه د حقانیت نه داغه د رښتینوالي نه انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت قبلوي دا قرآن نصیحت قبلوي سوق اولو الالباب هغه صفا عقل والا نو دا صفا عقل والا سوق دي د دوی له صفات ذکر کوي
الذين دا کسان یوفون بعهد الله چې پوره کوي لوز الله تعالی. لوز نه مراد ده؟ لوز نه مراد هغه مسله ده له دعوت الحق چې اصل مسله د صورت وا چې چغه به او आवाज بچاته کې الله دبګي आवाज او بلنه بچاته کې الله دبګي. نو دغه وعده وا یاتی مراد د وعدین السدی چې هغه احکام حقوق الله یا حقوق العباد. لکه کلمت طیبه سړی ایمان راوړي کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله، نو ستا احکامات به منو او ستا د حبیب په طریقه باندې بخپل ژوند تیرو. نو یا بګی دا توحید او رسالت دواړه داخل شول. الذين يوفون بعهد الله دا هغه ځان چې پوره کوي لوز د الله تعالی. یا ته مراد شو چې کم الله حکم کړي هغه احکامات به منی او د کمینه چې منع کړي دا غینه مسکیږي ځان منع کې. ولا ينقضون الميثاق او نماتوي دو پوخ لوز. دریم صفت والذین هاکذا یصلون ما امر الله چې پیوس کوي هغه سا چې الله تعالی حکم کړی دی به پاغي سره ایو صلی چې پیوس ساتلو. ويخشون ربهم او یره کوي در خپل لا ويخافون سوء الحساب او یریږي د عاقبت حساب نه. نو پدې کې وسوري درې خبرې ذکر دي سلور. یصلون ما امر الله نه مراد یعنی د الله تعالی کوم تعلقات هغه قائم ساتلی، یعنی سره ایمان هغه به توحید دا تعلق ساتلی، سید رحمی دغه تعلق ساتلی، د عبادات او د اخلاق سره تعلق ساتلی، یا د ټولو رسولانو او د ټولو کتابونو سره بلا تفریق دا منلی. د دینه مراد هغه دغه دی. ويخشون ربهم نو پدې کې وعید ذکر کړی دی څنګه چې الله سړی ته ير ور کوي. تفسیر مدارک ذکر کوي ويخشون ربهم او ير کوي دوی د خپل رب دا څنګه چې الله د ير هغه زجر او زورن ور کړی دا. ويخافون سوء الحساب او يريږي دوی د غبط حساب نه. نو دا پنځم صفت شو. اے دا خلق دا غبط حساب نه يريږي. بد حساب سره عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې د چا سره حساب وشو مثلا د یو سړي سره داغه د عمل حساب کتاب شروع شو او د ذره برابر سیز پرې نه خو او داغه سره د ټول حساب وګو او بیا داغه ټول حساب په بدله کې داغه سزا د ور کړه، نو بس دا بد حساب دی. نو دا ډیر لوی حساب دی. او چې وس بنده د الله وای دا دی ولي کړی دی بنده بس وای بنده په الله په جبه هیڅ نشته. الله دې موږ د داس حساب نه وس. او شپږم صفت دلته ذکر کوي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم هاکسان چې صبر کوي. صبر بسنګ کوي اے چې دا کسان د دنیا په مصیبتونو باندې صبر کوي. مسله د دعوت د توحید ذکر کړل چې الله ته بلنه کوي په دې باندې به تکالیف مصیبتونه راځي. د دې د پاره به تکلیف مصیبت نه برداشت کوي چې ما د خلق خووي یا خلق زما صفت وږي یا خلق وای چې الګ داسې وینا نه. صبر به د دې لپاره کوي چې الله جل شانه په آخرت کې ماته د هغه بدل راکړي او د هغه جزا راکړي. نو صبر په دې باندې سکه هغه کې. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم هاکسان چې صبر کړل د سره لپاره ابتغاء وجه ربهم د پاره د طلب د رضا د خپل رب چې پدې کې د مقصود په دې صبر کې سو چې ماته د خپل رب هغه رضا حاصل شي. نو پدې وجه پدې تکالیفو پدې مصیبتونو باندې صبر کو. او وم صفت سره واقیم الصلاه او پابندي کول لمانځه. نو په د مانځه پابندي څنګه ده چې سړی 5 وخت مون په جماعت سره کوي په خپل وخت باندې کوي بیٹه به نه کوي او د هغه خیال ساتي د آداب سره کوي د هغه واجبات فرایض هر څه عزت کوي. نو دغه مطلب دی. او اتم حکم د صفات وانفقوا مما رزقناکم او خرج کوي دوی د هغه نه جوړ کړي منګ دوی د سرن ببړه وعلانیتن او بخکارا. الله وای چې کم مال ورته منګ ور کړي دی دغه مال به دوی خرچ کوي. کله به د پټ ضرورت په پټه باندې به خرچ کوي، کله به د ښکارا ضرورت نو بخکارا به خرچ کوي. وس یو سړی هغه زکات ورکي نو دا خپل باندې فرض حکم دی. نو په دې کې ریا نه راځي که ښکارا ورکي نو چې خلک نور دی عبرت والی الګ پکار دی چې سګي هغه ورکي. نو دغه دی مراد دی. یا کله پټ ورکول سړی صدقه کوي په داسې
لاس باندې ورکی چې بل لاس ته خبر نشي نو دغه د پټه صدقه وای نو د الله په دربار کې به دا هغې سکیږي مقام ملاویږي ویدرؤون بالحسنة السیئة او د بګوي په ښه کار سره هغه بدی لره یا دا معنی شوه چې سړی کله ښه کار کوي نو د دې سره به هغه بد کار څه کېږي هغه لر کېږي یا د دویمه معنی دا ده چې کله سړی نیکي کوي نو هغه بدي به ختمېږي ځکه چې کم سړی ډېرې نیکیانې کوي د دغه په نیکو سره به څه بدلېږي هغه نیکۍ به زیاتېږي او بدۍ به کمیږي لکه حدیث کې راځي مثلا چې کم سړی کور کې اودس وکړي او جومات طرف ته روان شي الله پاک د ده په یو قدم باندې څه کوي یو ګناه یې معاف کوي او یوه نیکي څه کوي زیاتی نو دا نیکی څه شوه د بدۍ له ختمېدونکی دی چې دی را روان شو او داسې وکړو بس یو قدم واغست یو نیکي معاف شوه نو دا یو نیکي ولیکلی شوه یو نیکي څه شوه هغه معاف شوه او مرتبه یې اوچته شوه د دې وجې نه یا ویدرؤون بالحسنة السیئة د بکوي هغه ښه اخلاق بدو لره اولئک لهم عقب الدار دغه کسان دوی لره ښه انجام د هغه کور وروستنی دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب العسر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان الله زموږ ګناهونه معاف الله د پوره المسلمه ګناهونه معاف الله زموږ په حال باندې رحم وکړه الله څومره بیماران یا الله شفای کامله عاجله مستمر ورته نصیب کړه الله د چا څه ضرورت دی الله د خپل غیب خزانو پوره کړه الله هر انسان نه بل له محتاجۍ نه وسه الله مالی جانی بدني الله د چا څه ضرورت دی الله د خپل غیب خزانو پوره کړي الله پاک چا د دعاګانو ویلي الله چا نه دی ویلي مقدم ملاو شي الله پاک د هغو څه ضرورت دی الله د هغو غیب خزانو د هغه ضرورت هڅه پوره کړي الله پاک ته زموږ نه راضي شي الله ته زموږ نه راضي شي الله صبر راضي شي نه دی بوله موږ له مرګ مروالي الله کله چې راضي شي بیا چرته ناراضه نشي الله پاک موږ له مرګ د ایمان په حالت کې راوله الله پاک په داسې وخت کې را له مرګ راوله چې الله تعالی ناراضي په آخر وخت دا کریم نصیب